څومره ملګري مو خبرې ته ودرېږو موږ ته ټایم راوکړو ټولو ته په جمع السلام علیکم. زه ټولو یو جهان مننه عزتمندو د الیکشن ټیم دی د هر کس دا حق دی چې راشي خپله خبره ته وړاندې کړي او تاسې واورئ چې موږ څه خبره کوو. عزتمندو څه د حکومت 15 کاله وي خو موږ ته په منځ کې یو چانس بیا خدای راکړو چې یو 2 کالو دپاره موږ ته بیا یوه موقع د الیکشن او د خپل د تقدیر د فیصلې میلاو شوه. همیش دپاره موږ فیصلې کړي دي خو هغوی فیصلو نه موږ ته هغه رنګي رد عمل نه دی راغلی چې کوم د مو علاقې ته پکار دی. د مو تاسې علاقه که وکسو ډېر مسایل دي ورکې او ډېره ورسته پاتې دی. لحاظه دلته چې څومره مو تاسې ته راغلي یو ټول د همدغې خاورې بچي یو مو تاسې ټول د همدغه څمکني خاورې بچي یو دا ټول د مو مشرانو یو قدرمن یو عزتمن یو. مو ټول چې څومره امیدواران ویلوړ دي څوک هم الیکشن ته ویلوړ دي ټول د مو ورونه دي مو ته قدرمن دي مو ته عزتمن دي ټولې سیاسي پارټۍ مو ته عزتمنې دي. دا یو جمهوریت دی د هرې پارټۍ حق دی چې هغه خپل امیدوار ودروي او الیکشن کې حصه واخلي. خو موږ تاسې به هغه سوچ کوو هغه طرف ته به کسو چې کومې کې د موږ تاسې د علاقې د موږ تاسې د بچۍ د مستقبل موږ تاسې کومې کې د موږ تاسې میندو خویندو ته خیر وي. عزتمندو که وکسوی د موږ تاسې علاقه ډېرو مسایلو سره مخ دی. همیش دپاره خلک راشي ووټ واخلي بیا ځي. 2 کاله مخکې یو الیکشن راغه هغې کې هم د مو قدرمن دی مو منتخب که ایم پی ای دی مو ته عزتمن دی خو لحاظه د هغه تعلق هم اپوزیشن سره دی. هغه سره په لاس کې دومره څه نه وي چې د مو علاقې ته هغه رنګې کردار ادا کړي کوم چې د یو حکومتي نمایندې سره وي. لحاظه په مرکز کې او په صوبې کې هر دوی کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی. د مو د دغه سیټ باندې که پی ټي آی وګټي حکومت هیڅ اثر نه غورځېږي خو د مو تاسې علاقې باندې کافي اثر غورځېږي. دې لحاظ سره چې همیشه دپاره د هر حکومت دا پالیسي وي چې آخري کوم 2 کاله وي هغې کې هغه ډیولپمنټل کارونه کوي. لحاظه د پاکستان تحریک انصاف هم همدا پالیسي دی چې آخري کوم 2 کاله دي دې کې علاقې کې دومره ترقي یافتې کارونه وکړي چې روان دپاره هغې ته خلک ووټ ورکړي او ځان ته خپل ګراونډ ته ورکړي. لحاظه یوه بیا موقع راغلې دی که مو د علاقې ترقي غواړو او مو د علاقې دپاره ترقي یافته کارونه غواړو نو مو سره یو چانس راغلی دی چې یو داسې کس منتخب کړو چې هغه په حکومت کې وي د هغه الریډي په صوبې او په مرکز کې حکومت وي نو دا به مو ته علاقې ته ډېر ترقي یافته کارونه راوړي. ټول د مو ورونه دي خو مو به هغه کوو چې کوم کې د مو کلي قوم ته خیر وي. لحاظه نن چې مو راغلي یو مو دا فیصله کړې دی چې د مو قوم ته خیر په هغه امیدوار کې دی چې هغه حکومت الریډي حکومت کې د هغه پارټي نو مو که علاقې ته کار کوونه غواړو نو مو ته پکار دی چې مو پی ټي آی کامیابه کړو بیټ کامیاب کړو خپل قوم کامیاب کړو علاقه کامیاب کړو. اندې سلسلې کې په 3 تاریخ باندې د مو د څمکني قوم ټول قوم مشترکه غونډه دی چې هغې کې به ملک صاحب رسي. د ملک صاحب د قوم څمکني دپاره د دغې خاورې دپاره څه خیالات دي څه هغه کول غواړي هغه به ټول خپل قوم سره شریکوي څمکني قوم سره. ټولو ته دا خواست دی چې په 3 تاریخ د مو کومه غونډه دی په مرغۍ چینې کې 10 بجې مرغۍ چینې ته تاسو ټول هغې کې شرکت وکړئ واوروئ چې ملک صاحب د قوم څمکني دپاره څه سوچ فکر لري. نور د تاسې د ټیم رکونو یو جهان مننه. عمران خان